زما مشتاق احمد نوم دی. زه د جماعت اسلامي نه مستفید شوم او قومي وطن پارټۍ کې د احیا جان مومند سره اعلان کړو، ټول سره د ټول خاندانه. صحیح. السلام علیکم. ډېره مهرباني. زه ناظم صاحب هم شکریه ادا کوم، د نورو مشرانو هم چې هغوی رالل او خپل قیمتي ټایم یې ویستو. زمونږ دا کلی همیشه ډېر پسمانده پاتې شوی دی او په ترقیاتي لحاظ سره هم مونږ په دې لحاظ سره د چا شکر هېڅ قسمه قرضداري نه راله چا څه مخکې کار کړی دی، نن بیا څه تمه شته دی. د دې کلیوالۍ او د دې د پښتو لاس مونږ یحیی جان مومند له ورکوو او انشاءالله زمونږ هر قسمه مرسته او سپورټ به د دوی سره وي، هغه په هر لیول باندې. نو زمونږ د کلي نه به انشاءالله هلکان هم خدمت ته هم ولاړي او زمونږ مشران به هم ولاړي او کشران به هم ولاړي. دوی سره زمونږ مړی ژوندی دی، دوی په مونږ باندې ډېر احسانونه دا دي چې مشران دي زمونږ. نو انشاءالله که څه کوي که نه کوي نو قومي وطن پارټۍ سره زمونږ کلکه مرسته ده او همیشه به وي. تھینک یو سو مچ. واین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه نن سره د قومي وطن پارټۍ د ملګرو د ګلفتاب چې زمونږ وایس چیرمن دی وکیل میا زاهد رایلو او په مشتاق صافي باندې جرګه وکړله. مشتاق صافي د دې نن کونسل کې ډېر لوی خاندان دی، ډېر لوی عزت دی او دا د دې ویلج کونسل جنرال کونسلر پاتې شوی. په دې باندې جرګه وکړه چې موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شي. موږ یې شکریه ادا کوو. هغوی زموږ هغه جرګه ومنله او موږ سره دې کې هغه د شمولیت اعلان وکړو او موږ دا یقینداني راکړه چې یاره انشاءالله ان قریب به موږ د خپل خاندان سره د ملګرو سره موږ به قومي وطن پارټۍ کې تاسو سره شمولیت کوو. موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. زه خصوصي طور د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، زموږ د صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپاو صاحب او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د طرفه د مشتاق صافي صاحب، د هغوی د خاندان، د هغوی د ملګرو، د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ جرګه ومنله او موږ دا د فرې او د ډلې او د لاس موږ له راکړو. په دې سخت وخت کې موږ سره مرسته وکړه. انشاءالله موږ به په هر ډګر باندې دوی سره ولاړي او دوی چې کوم دې وخت کې چې دوی کوم شمولیت دغه موږ سره وکړو انشاءالله پارټۍ کې به دوی ډېر لوی مقام وي.